أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم وعن جابر قالت جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا قال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها ماذبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من الماذبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من الماذبة فقالوا أولوها له يفقهها قال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا الدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. دا حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرے دے او دا هم دا قرآن او سنت هغه د خپل ژوند د ناستې پاستې او د کړو وړو د نمونې د ګرځولو په خاطر باندې دا حدیث د کتاب والا نقل کړی دی چې د مسلمانانو دپاره د خپل ژوند د ترتیباتو جوړولو دپاره دوه ذرایع دي، یو قرآن دی او بل حدیث دی. یو دل رسول الله صلی الله علیه وسلم په کټ کې پروت دی. حضرت جابر فرمایي ملائک رالل د پیغمبر علیہ السلام خواته ولاړو، یو بل ته وی یره د محمد صلی الله علیه وسلم یو مثال دی بیانوي وته، ابل ورته وی چې یره دا خوده دی. نو هغه بل ملائک ورته وی چې د سترګې اودي خوځلې یخي دا پیغمبر دی، د حالت د راهنمایي نه خالی وایه وته. نو هغه راوي وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ملائکو چې دی نو خبرې شروع کړې. نو وی چې یاره د دې سړي مثال داسې دی لکه یو کس دی او هغه لنګر چالو کړی دی او خلکو یو دپاره یو سړی مقرر کړی دی او ورته وایي چې ورشه او د خلکو ته ووایه چې راشه خوراک له. نو بس دا سړی ودرېږي او خلکو ته نارې وایي چې هلکه راشه فی سبیل الله لنګر دی خوراک دی وکئ دی. نو چې کوم سړي د ده آواز واورېدو او را روان شو نو په دې خیرات کې به شریک شي، او که کوم سړي واورېدو او رانغی نو بس دی د خوراک نه محروم شو. نو بل ملایکو ته ووایي مثال خو دې ووایو خو په دې خو داسې په اسانه څوک نه پوهېږي، ته وضاحت وکړه دا کس څوک دی او دا آواز کوونکی څوک دی او دا خیرات له راتلونکي څوک دی او دا خیرات څه شی دی. نو هغه ملایکو ورته ووایي چې دا چا چې دسترخوان خور کړی دی نو دا خو الله تعالی په خپله باندې دی او دا دسترخوان د جنت نعمتونه دي، خو دا کم کس چې مقرر کړی چې ته اوازونه کوه نو دا محمد صلی الله علیه وسلم دی. نو اوس چې دا محمد صلی الله علیه وسلم خلکو ته آواز کوي چې راشه خیرات وخورئ، راشه دا روټۍ وخورئ د دې کس، نو چې کوم سړی راغی به وخوري چې رانغی جو محروم شو. نو د دې مثال مقصد دې څه دی؟ نو د مثال مقصد دا دی چې من اطاع محمدا فقد اطاع الله، چا چې د الله تعالی د پیغمبر یعنی محمد صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړه بس د الله تابعداري وکړه. ومن عصى محمدا فقد عصى الله، او چا چې د محمد علیه السلام ونه منله جو هغه دا
الله تعالی نافرمانی وکړه نو دا د دې خوشحالو او د دغه نعمتونو نه محروم شو او به ورته وی ګوره دا محمد علیه السلام چې دی نو د خبره منل او نه منل دا د خلکو په منځ کې لوی فرق دی څوک چې مني د جنتی دی څوک نه مني نو د جهنم خشاک دی دغه شانې هر هغه کار چې هغه الله تعالی حکم دی د محمد صلی الله علیه وسلم په طریقه به کې او الله تعالی چې کوم کارونه فرض کړی دي لازم کړی دي محمد صلی الله علیه وسلم چې کومې طریقې موږ ته ښودلې دي نو دا د انساني فطرت او د انسان د خواهشاتو مطابق دي که یو سړی داسې وکړي چې یاره زما وس لږ ډېر دی او زه د الله د تابعداري چې ده نو په دې کې دا روژې یوه میاشت نه 3 میاشتې نیسم دا مونځ یو 15 ځل نه 6 ځلې کوم دا خیرات یو حصه نه دا ټول مال خیراتی کوم او دی وی چې را زه ټول په ټوله ځان چې دی نو وقف کوم نو دا کولی شي که نه شي کولی نو حضرت انس یوه قصه کوي رضی الله عنه وی دا هم نه شي کولی چې الله تعالی څومره څه مقرر کړي دي او محمد صلی الله علیه وسلم څومره خلکو ته ښودنه کړې ده نو حقونه کار به کوي د هغې نه چې زیاتې کمې کوي نو دا هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نافرماني ده او مخکې مونږ زده کړه چې د پیغمبر علیه السلام نافرماني ده براه راست د الله تعالی نافرماني ده نو حضرت انس فرمایي یو 3 هلکانو هغه یو ځلې د پیغمبر علیه السلام د بیبیانو خواله رالل اوس دا 3 هلکان چې رالل نو دا څوک وروسته د هغې تفصیل چې دی نو علما بیانوي وي چې یو حضرت علي و رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام زوم دی او بل حضرت عثمان دی رضی الله تعالی عنه دا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم دی بیا وروسته او یو چې دی نو هغه حضرت عبدالله بن رواحه دی رضی الله عنه دا 3 هلکان دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 زومان دي او یو یې خوری دی نو دی د پیغمبر علیه السلام د بیبیانو نه تپوسونه کول خواخیانې وي بیا وروسته نو چې خواخیانې دي تپوس یې ته کوو چې یاره دا پیغمبر علیه السلام خو زمونږ سره چې په جومات کې نو دقه مونځ کوي کوم چې مونږ کوو دغه روژې یي چې کومه مونږ نیسو اوس دا پته نه لګي چې دا نور څه کارونه کوي چې مونږ ته هغه پټ پته ولګي چې دی کم نیک عملونه کوي چې مونږ هم هغه شروع کړو نو هغې ورته ووایي چې همدغه مونځ کوي نو دا کوم چې تاسو کوئ همدغه روژې نیسي نو دا کوم چې تاسو کوئ نو هغې ووایي یاره دا خو پیغمبر دی او د پیغمبر خو هر لمحه چې ده نو هغه زموږ د ټولو نه بهتره ده لہذا مونږ خپل منځ کې یو فیصله وکړو یو وی یاره داسې کوو چې مونږ دا نیکي ډېره زیاته کوو نو یو وی یاره د هغه واده نه و هغه وی یاره زه خو به ټول عمر واده نه کوم او ایسته به بس د الله د دین په فکر کې به لګیا یم واده به نه کوم بس زما خو د واده نه توبه شو بل وی یاره زه خو به ټول عمر روژې نیسم ځکه د روژو ډېر ثواب دی ابل وی زه به ټوله شپه چې کوم دی نو بس استان عبادت به کوم او نفلونه به کوم تلاوت به کوم خوب به نه کوم پیغمبر علیه السلام بیبیانو سره فکر پیدا شو چې دا څه وایي رال پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو د خوا نه هغې لاړل خپل دغې عملونو دپاره پیغمبر علیه السلام کور ته راغی ښځې ورته ووې بیبي ورته ووې چې نن خو پلانی علي عثمان عبدالله راغلي وو رضی الله عنهم او هغې داسې خبره وکړه دا به جایز وي که ناجایز وي رسول الله صلی الله علیه وسلم جماعت ته لاړ پاڅېدو تقریر شروع کړو خلک راغونډ کړو وی لکه تا او تا دا خبره کړې ده هغې وی او جي ما ویلي چې ته به ټول عمر روژه نیسم دی بل وی ته به ټول عمر عبادت کوم دی بل وی ته به ډول واده کوم وی تا او تا ویلي وی او وی ما پېژنې زه ستاسو په شان انسان یم زه روژه نیسم چې د روژې وخي مونځ کومه چې د مونځ وخي زکات ورکومه چې د زکات وخي حج لزما چې د حج وخي او دغه شانې کور ته م ځمه واده مې م کړی خوب هم کومه او بوزه م یمه نو دا د هر څیز دپاره چې انسان څومره فطرت دی څومره برداشت کولی شي لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله تعالی په سړي باندې هغه کارونه مقرر کوي کوم چې د هغه د وس مطابق دي د وس نه بار دي هغه الله تعالی مطالبه چانه نه کوي په دې وجه زموږ استاد دپاره پر دواړو واقعاتو کې دا یو سبق شو چې موږ به د خپل ژوند په هر لمحې کې د الله تعالی د حکم او د نبی صلی الله علیه و آله وسلم د طریقې پیروي وکړو
نه به د ځان نه په دین کې نوې خبرې راوباسو، نه به ځان په زور په داسې تکلیف کې اچو چې هغه تکلیف الله تعالی زموږ دپاره عبادت نه دی ګرځولی، محمد صلی الله علیه وسلم زموږ دپاره د عبادت طریقه نه ده ګرځولی. نو په زور به ځان چې دی نو د مرۍ نه نه نیسو، د الله تعالی د رحمت امیدواران به یو او د الله حکم به د نبي صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې عملي کوو. مفهوم ویلی شو، الفاظ یادول پکار دي. وعن جابر د حضرت جابر رضی الله عنه روایت دی قال دیوی جاءت را الملائکة یوسو ملائک الى النبی د نبی صلی الله علیه وسلم خوالام وهو او دا نبی صلی الله علیه وسلم نائم ودو فقالوا نو دې ملګرو وی ان لصاحبکم استاسر دې ملګری هاذا چې دا یو دی د محمد صلی الله علیه وسلم مثلا یو مثال دی فضربوا بیان کې له دتا مثلا دا مثال. نو قال بعضهم اغه یو پک اباد پکې وی انه نائم دی خود نو څنګه وته. وقال بعضهم اباد وتوي ان العين استرغيت نائمه ديدي هو القلب يقظان زړی يخدم. فقالوا نور و مثله د مثال کمثل رجل پشانداغي سړی دی بنا چې جوړ کی دارن کور وجعل وګرځي بها پدې کی مادوبتن یو دسترخان وباسا اولیږي داین یو आवाज کوونکې پمن پس هغه سړی اجابا چې هغه جواب ورکو ادایا دغه आवाज کوونکی سړی ته دخل دې برادي الدار دغه کورته او دغه دسترخوان ته واکل خریبا من المادوبته دغه دسترخوان نام ومن کم سړی چې لم یجب هغه جواب ورنکو ادا یا دغه आवाज کوون کی ته لم يدخل نه بداخليږي الدار دغه کورته ولم ياكل او نبخري من المادوبته دغه دسترخوان نام. فقالوا نور ورتوي اولوها معنی وتوای له دتا يفقهها چې پوي شي په معنی وتو کې د والپادم خوب مثال مو خو څه په پوي کې. نو قال بعضهم بعض انه نائم ده خود ده وقال بعضهم بعض ان العين نائمه استرغي وديدي والقلب يقظان غړي يخدم. فقالوا نو اغه ملائکه الدار اغه کور چې ده الجنه داغه جنت ده والداعي او دا واس کوونکې چې ده دا محمد صلی الله علیه وسلم نه. فمن اطاع چا چې تابعداري وکړه محمدن د محمد صلی الله علیه وسلم فقد اطاع الله د تابعداري وکړه د الله تعالی. ومن عصى محمدن چا چې د محمد علیه السلام نه فرمانی وکړه فقد عصى الله هغه نه فرمانی وکړه د الله تعالی. ومحمد او محمد علیه السلام فرق بین الناس دا فرق دی په من د خلکو کې د پوجا باندې د تابعداري پوجا سره د نیک او د بد تمیز کې دی شي. وعن انس د حضرت انس رضی الله عنه روایت دی قال دی وی جاء رال ثلاثه رحت د درې کسانو یو ډلام او هغه نوم نبداو چې علي عثمان او عبد الله بن رواحه رضوان الله تعالی مجمعین الى ازواج النبي صلی الله علیه و سلم د پیغمبر علیه السلام د بیبیانو کورته یسالونا تپوسته کو عن عبادت النبي د پیغمبر علیه السلام د عبادت په باره کې صلی الله علیه وسلم. فلما کلچی اخبروا خبر کړی شو دوی بها د پیغمبر علیه السلام په دغه عملونو باندې کانهم د دې ته شو لګېدل لکه چې تقالوا هادي کم دا کار کوي. فقالوا نو وی اين نحن چرته منګه من نبی د پیغمبر مقام ته رسول صلی الله علیه وسلم موږ د پیغمبر مقام ته چرته رسول وقد حال دا غفر الله بخنه کړی الله تعالی له هغه ته ما د هغه ګناهونو تقدمه چې مخکې شوي من ذنبه کمزوریان دغه وما اغار تاخرات رستتی کی ممکن راتلے والی. فقال احدهم اغیو پکی وی اما انا ذچیما فاصلی ذب منزنکما اللیلا طولش پا ابدا ہمیشہ. وقال الاخر اغبل وی انا ذب اصوم النهار ذب روجی نسم دور دے طول عمر ابدا طول عمر ولا ابتر ذب بوزکی گمنا. وقال الاخر اغبل پکی وی اما انا ذچ یمان اعتزل النساء زبد خزنا د بیبیانو نا ډډکو ما یعنی زبا د واده بنکما فلا اتزوج نزب نکانکما ابدا چرتم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم راغ نبی صلی الله علیه وسلم الیهم د دې خوالا فقال وتوی انتم تاسو الذين اغخلك قلتم جتاسو ویلو کذا وکذا دسه اما هرچی والله دما دی په الله قسمی انی ذا لاخشاکم ز پتاسو کې د ټول نه زیات یریدون کې مل الله د الله نه واتقاکم او د ټول نه زیات متقیمه پتاسو کې له د الله تعالی نه یریدون کې امام. ولکنی خذ اصوم روجم نسما وافطر او بوزکه گمهم واصلي او منذم کوما وارقد او دکه گمهم واتزوج النساء او ما ودون کړي دي د زنانو سره. نو دا زما طریقه ده چې مون بم کو روجه بم نسو بوزه بکیږو هم او ودونه به هم کو
او که څوک وایي چې زه نه کوم نو فمن کم سړی چې رغبا سنډه وکړه عن سنتي زما د طریقې نه نو فلیس مني هغه ډولې زما ملګری نه دی نو ملګري یې په دې باندې پوه کړل چې عبادت هغه دی چې الله یې وایي یا نبي صلی الله علیه وسلم هغه په خپله باندې ادا کړي د ځانه به په شریعت کې نوي نوي کارونه د خپل طبیعت مطابق نه راولو اگر چې بظاهر هغه ډېر زیات د تقوا ښکارېږي الله یې د عمل توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين